نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة د روژې د یو اهم فضیلت ته په دې کې اشاره ده چې د پېشمني د برکت نبی علیه الصلاة والسلام تلقین ورکوي امت ته چې پېشمنی دا د برکت څیز دی او په دې باره کې نبی علیه الصلاة والسلام نه ګڼ روایت چې کوم دی نو دا موجود دي په دې کې د روژې لوی فضیلت ته چې کوم دی نو اشاره ده ځکه یو څیز چې په خپله زیات فضیلت لري نو دا بل څیز د ځان سره چې کوم دی نو فضیلت والا وګرځئ مثال په طور باندې منځ دی یو اهم او لوی عبادت دی نو بیا دغه منځ د ځان سره اودس هم چې کوم دی نو فضیلت والا وګرځئ او بیا چې یو انسان د دغه منځ دپاره جمعات ته قدمونه اخلي نو یو قدم د انسان دا غوره او برکتي وګرځئ او که یو انسان په جمعات کې د دغه منځ په انتظار باندې ناسي نو دغه لمحات د انسان دا قیمتي وګرځي همدغه شانتي روژه نیول چې کوم دی نو دومره یو اهم عبادت او فضیلت والا څیز دی چې کم یو انسان د روژې نیولو دپاره د مخکې نه خوراک وکړي نو هغه خوراک هم چې کوم دی دا برکت والا وګرځئ او بیا انسان روژه ونیسي د ماښام چې کم روژه ماتی کوي خوراک کوي دا هم برکت والا وګرځئ نو په دې روایاتو کې نبی علیه الصلاة والسلام د پېشمني چې کوم دی دا فضایل بیانوي چې پېشمنی مه پرېږدئ پېشمنی کوئ دا چې کوم دی نو برکتي خوراک دی او دا د ثواب څیز دی نو حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل تسحروا پېشمنی کوئ فإن فی السحور برکه ځکه د پېشمني په خوراک کې چې کوم دی نو برکتي له دې نه معلومه را شوه چې روژه دومره اهم عبادت چې د دې نه مخکې کوم خوراک وشي د روژې نیولو دپاره نو د دې روژې برکات هغې خوراک ته هم چې کوم دی نو دا منتقل شي پېشمنی سحر چې کوم دی نو کم خوراک ته وایي هغې خوراک ته ویلی شي چې دا صبح صادق ته نږدې وخوړی شي په دې وجه تاسو په ذیل اعمال وغیره کې د دې تشریح چې کوم دی نو ویلې ده هلته به تاسو کتلي چې سحر پېشمني وقت چې کوم دی نو کم وخت نه شروع کېږي نو صاحب د قاموس وایي چې بلکل صبح صادق ته نږدې وشي او چا چې کوم دی نو ویلی دي مرقات والا ملا علی قاری رحمت الله علی چې د نیم شپې نه اخوا چې کم خوراک وشي نو دا بیا پېشمنی یعنی نیم شپې نه اخوا ټیم شروع کېږي او صاحب د کشاب لیکلی دي چې د شپې اخرنۍ شپږم حصه دا د پېشمني ده مثال به طور نن سبا شپه د 9 بجو نه شروع کېږي او سحر په 4 بجو باندې ختمیږي نو دا 9 غنټې شپه شوه نو دا چې په شپږو حصو باندې تقسیم کړي نو اخرنۍ 1.5 غنټه دا د پېشمني چې کوم دی نو وقت دی زیات ثواب پرې کې دی چې دا پېشمنی دی مؤخر شي بعضې خلک چې کوم دی نو د وخته نه پاسي خوراک وکړي او واپس چې کوم دی نو غنټه نیمه مخکې چې کوم دی لمونځ نه بیا وده شي نو په دې کې یو د انسان اکثر د سار جمع لاړه شي او بل په سنتو باندې عمل را نشي
د انسان طبیعت هم بیا ټول ورځ چې کم دی نو خرابي، نو سحر ته نږدې پیشمنۍ پکار دی، خو دومره نږدې هم نه چې د انسان نه د شپې هغه ټیم ختم شي او صبح صادق چې کم دی نو دا داخل شي. به هر کیف په دې باره کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه مختلف روایت دي چې په هغې کې د پیشمني د خوراک برکت چې کم دی نو دا بیان کړی دی. حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه معنا روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلة السحر، چې زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق چې کم دی نو دا د پیشمني خوراک دی. مسلم شریف، ابو داود، ترمذي، نسائی د ټولو روایت راوړې ده چې اهل کتاب چې روژه نیسي نو هغه پیشمنۍ نه کوي او موږ د خپلې روژې دپاره پیشمنۍ کوو. نو زمونږ او د هغو د روژې په منځ کې فرق صرف د پیشمني کولو دی. او نبی علیه الصلاة والسلام ګڼ روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام امت ته دا تلقین ورکړی چې تاسو د اهل کتابو سره چې کم دی نو مخالفت کوئ، د هغو سره مخالفت کوئ، هغه که دینی اموري او که دنیوي اموري. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو او د عاشورې د ورځې روژه چې کم دی نو یهودو نیوه، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی که زه کاله ژوندی وم نو زه به ورسره یو ورځ بله ملګري کوم چې په دې کې د یهودو سره مخالفت راشي. تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې تاسو پټکې وهئ، نو یهود چې کم دی نو خپل پټکې بغیر د ټوپۍ نه وایي، تاسو یې په ټوپۍ وایي چې د دې سره مخالفت راشي. قرآن کې هم الله تعالی چې کم دی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هلته کلام کې چې کم دی الفاظو کې هم الله فرمایل دریو په شانتي الفاظ ما ادا کوئ. به هر کیف زمونږ او د یهودو په منځ کې د اهل کتابو په منځ کې چې کم دی د روژې دا صرف د پیشمني فرق دی، نو لہذا پیشمنۍ د مسلمان کوي. او بیا د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل البرکت فی ثلاثة، دریو سیزونو کې چې کم دی نو برکت دی. فی الجماعت، په جماعت کې، یعنی کله مونځ په جماعت سره وشي یا مسلمانان چې کم دی نو خپل منځ کې یو بل سکار چې کم دی نو په جمع سره کوي، ذکر الله تعالی امداد د دغه جماعت سره شاملی. نو فی الجماعت، په جماعت کې برکت دی. دویم نمبر والثرید، ثرید کې برکت دی. ثرید څه ته وایي؟ شوروا، ترکاری وغیره کې روټۍ سړی چې کم دی نو دا چوری کی نو دغه ته ثرید وایي. او دریم نمبر چې کم دی والسحور، پیشمنی کې چې کم دی نو برکت دی، د دریو سیزونو کې را برکت دی. او دغه شانتي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه یو روایت دی د پیشمنی مطابق، هغه فرمایي وی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمیل ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین، چې الله او د الله پرشتي چې کوم دی پیشمنی کوونکي باندې رحمتونه لیږي. الله برای راست په انسانانو باندې کم چې پیشمنی کوي هغه چې کوم دی نو لګیای په هغو باندې برای راست رحمتونه لیږي، او پرشتي چې کوم دی نو د الله تعالی نه د رحمت سوال کوي. نو دا یو عظیمه خوشخبری په دې روایت کې چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام ورکړې ده چې انسان لګیای خوراک کوي، پیشمنۍ کوي، او الله تعالی پر باندې خپل رحمتونه چې کوم دی نو دا رالیږي. نو ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین، پیشمنی کوونکي باندې الله او د الله پرشتي چې کوم دی نو رحمتونه دا رالیږي. او دغه شانتي حضرت عرباز ابن ساریه رضی الله عنه دی فرمای دعانی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الی السحور فی رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کې زه پیشمنی ته راوبللم، فقال هلم الی الغذاء المبارک، او ما ته راشه برکت خوراک لراش، د برکت غذا له چې کم دی نو دا راش. نو په ګڼو روایتو کې چې کم دی د پیشمنی خوراک ته دا د برکت خوراک چې کم دی نو دا ویلی شوي دي. لہذا مسلمان له پکارداري بعضې خلک د سستۍ په بنا باندې
چېره شپې لنډې دي زما خوب رانیږي سحر مونځ ته به پاسم او داسې هم پروا مې نه نو پېشمنی چې کوم دی نو دا به پرېږدم نو دی د لوی اجر نه را محرومه پاتې شي لوی اجر د برکت خوراک چې کوم دی نو دی حاصل نه کي بهر کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه پرې کې چې کوم دی نو یو روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي استعینوا بطعام السحر علی صیام النهار تاسو د ورځې د روژې دا د پېشمني په خوراک سره چې کوم دی نو استعانت او مدد ونسئ والقیلولة علی قیام اللیل او دغه شانت قیام اللیل د شپې قیام تهجد کول نوافل کول پرې سره چې کوم دی نو د غرمې په خوب په قیلوله سره دا امداد چې کوم دی نو دا واخلئ یعنی پېشمني خوراک کوئ چې بیا د ورځې تاسو ته تکلیف نه روژه کې او دغه شانتې د غرمې قیلوله کوئ چې بیا د شپې په تهجدو کې تاسو ته چې کوم دی نو دا تکلیف نه خوب نه درځي بهر کیف دا مختلف روایت د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې د پېشمني خوراک دی د برکت خوراک چې کوم دی نو دا ویلی دی دا شانتې حضرت عبدالله ابن الحارث رحمت الله علیه دی د نبی علیه الصلاة والسلام د یو صحابي نه را نقل کوي عن رجل من اصحاب النبي صلی الله علیه و وسلم د یو صحابي نه دی را نقل کوي صحابي فرمایي دخلت علی النبي صلی الله علیه و وسلم وهو يتسحر زه د نبی علیه الصلاة والسلام خواله ورغلم نو نبی علیه الصلاة والسلام پېشمنی کو نو نبی علیه السلام سو فرمایل فقال رسول الله مبارک فرمایل انها برکتون دا یو برکت دی د برکت سیز دی را پېشمنی اعطاکم الله ایاها الله را تاسو له درکړی نو فلا تدعوه دا پرېږدئ مه نو څه نه څه پېشمني په ټیم کې خوړل پکاري لکه انشاءالله مخکې روایت را روان دي که انسان سره د پېشمني دپاره څه نه یو ګوټ اوبه دې وڅکي په هرې دغه ټیم کې الله به اجر د پېشمني ورکي د پېشمني د اجر نه به محرومه نه شي او دغه شان چې کوم دی که نور څه نه نو بیا یوه چواره یوه کجوره دا دې وخوري لکه روایت دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل السحور كله برکتون د پېشمني خوراک ټول برکت دی فلا تدعوه دا مه پرېږدئ ولو ان یجرع احدکم جرعة مما اگر که په تاسو کې یو سړی یو ګوټ د اوبو والي یعنی که پېشمني دپاره نور خوراک د انسان خواته نه کیږي یا خوراک موجود نه نو یو ګوټ اوبه دې والي دا برکتي اوبه دا دې وڅکي ځکه فإن الله عز وجل وملائکته یصلون علی المتسحرین ځکه فإن الله عز وجل وملائکته الله تعالی په خپله او د هغه فرشتې چې کوم دی یصلون علی المتسحرین پېشمني کوونکو باندې چې کوم دی نو رحمتونه رالیږي نو انسان دې څه نه څه خوراک وکړي د اوبو ګوټ دې وکړي یا یو چوارې او کجوره چې کوم دی نو دا دې واخلي لکه روایت دی امام ابو داود رحمت الله علیه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو راوي دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل نعم سحور المؤمن التمر کجوره د مسلمان دپاره د مؤمن دپاره څخه پېشمنی دی نو دا مسلمان له پکار دی حتی الوسع د دې برکت نه چې کوم دی نو ځان نه محرومه کوي څه نه څه خوراک چې کوم دی نو دا دې کوي چې د برکت خوراک چې کوم دی د انسان جسم طرف ته چې کوم دی نو دا منتقل شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي